چې کوم حدیث دی دا امام بخاری باب الاستسقاء چې هغه پکې راوړي امام بخاری په خپل بخاری کې دا حدیث روایت کړی انس ابن مالک نه شان تا ګورا انسان حیران شي چې پزمکه باندې رب ول بادشاہت ور کړو په خشک باندې ول رب بادشاہت ور کړو په سمندرونو کې ول رب بادشاہت ور کړو په هوا کې ول رب بادشاہت ور کړو په اسمانونو کې ول رب بادشاہت ور کړو په عقبا کې مو په دنیا کې مول رب بادشاہت ور کړی سړی حیران شي محبوب علیہ السلام ته چې دا ټول دنیا رب د خپل پیغمبر علیہ السلام مبارک تابع ګرځولې انس ابن مالک فرمای بخاری حدیث ته دا شان او عظمت او مقام دی د مصطفی علیہ السلام جمعه ورځ په منبر باندې حضور مبارک تشریف فرما دی په مدینه منوره کې سخت قات سالی وا انس فرمای ابن مالک سخت قات سالی خشکی بارانونه نو گرمی تکلیف د اوبو قلتو زناورو ته تکلیفو سخت قات سالی وا او اکثر چې دا کوم داسې کسانی چې ډیر زیات مؤدبی یا د آداب او خیال ساتي هغه ته پوس نشي کړی بیا کوبار صحابه دا ته سوکا دا داسې بعض وخت کې چې دا محبینو کې او داسې لیونه غوندې محبت کوون کوي بے باکه غوندې هغه سنیت داسې بے ادبی نه خو بس اوچت شي او پښتنه وکوي چې بس سوال دی چې کوم طرف تلاړ تلې وي مړه اوچت شي کوبار صحابه ناشتي سوال نه کوي انس ابن مالک فرمایي یو اعرابي اوچت شو اعرابي د کلو د باندو کس هغه به حضور علیہ السلام مبارک سره ډیر بے تکلف وبو کلو وطن نه براتله کلیوال خلق بو هغه اوچت شو هغه ځای کې اوچت شو یا رسول الله مبارکه قات سالی دا باران نشتا زناور هلاک شو خلق هلاک شو تربنا ولی دعا نکړي د باران تربنا باران ولی نه غواړي ترب تخپل لاسونه ولی نه اوچتي چې رب باران وکړه ولی دغه صحابي ته دا پته نه و چې رب د زمام رب دی ولی دغه صحابي ته دا پته نه و چې 2 رکعات مونږ وکړه او خود دعا والے بن جاؤ ولی دا صحابي نه پوهېده جمعات لاړ شه مسله وغوړوه 2 رکعات مونږ وکړه رب ته لاس اوچت کړه پته وه ورته صحابي ته پته وه خدا هم ورته پته وه چې کوم لاسونه د مصطفی علیه السلام دي داسې لاسونه مخلوقاتو کې چا نشته ډیرو خلکو لاس به رب ته اوچتیږي کله کله خالی راشي خو چې د مصطفی علیه السلام لاس رب ته اوچت شي چرته خالی نه دی راغلی ګوره دا صحابو عقیده وه په خپله باندې 2 رکعته نه کړه په کور کې دعا رب نه غوښتې داسې نه چې پوهېده نه پوهېده خو هغه ته پته وه چې زما مصطفی علیه السلام په شان ته څوک نشته انس ابن مالک فرمای دا خو عربي و ټولو صحابو شاته ورته راوکاته خوشحاله شوي به هغوی به ویلي زمونږ زړه خبره یې وکړه خو ښه ده چې تا ورته وکړه بس دا خبرې پکې نشته رسول الله مبارکي رستو به کېږي او خطبه به ختمیږي او مونځ به کومه بیا به کېږي او 100 کرته به ذکر کومه یا به تلاوت کومه یا به عبادت کومه دا خبرې رسول الله مبارک کې نشته رب ول اختیار ورکړی انس ابن مالک فرمایي قسم دی اسمان داسې شینو لگا شیشې غوندې شینو د اوریځې ټوکړه پکې نه وه ټوکړه چې حضور علیه السلام ډایرک منبر باندې لاس اوچت کړ رب العزت ته فرمایي رب باران ووروا رب باران غواړي دا خلکو ته تکلیف دی انس ابن مالک فرمایي چې په اسمانونو کې داسې په منډه باندې اوریځې رالې لګا انسان چې بل انسان ته منډه روهي منډه باندې دا اوریځې په اسمانونو کې رالې غړزار جوړ شو هواګانې وچلې دي رسول الله مبارک لاسونه یا نوخ کته کړي انس ابن مالک فرمایي چې زمونږ په ګیرو کې د باران څاڅ کې روغ غرزیده دا مقام د چا دی بیا
باران دا استدلال زکو دا حدیث نه دی زوایما چې باران د مصطفی علیہ السلام مبارک په خوخه باندې الله شروع کړو دی حدیث نه داسې پته لګي اهل ذوق خلقو ته باران بم ویلی یا رسول الله هغه پورې به اورېږم چې څو پورې د ویلی نه چې بس چې څو پورې د ویلی نه چې بس یا رسول الله مبارکه اسمان به اورېږي ځکه چې ستا غوښته دی رب نه دی غوښته دی او رب په دعا باندې درکه ستا په حکم باندې به بندېږم اومغسې وشوه اووه ورځې باران وورېده تر بلې جمعې پورې تر بلې جمعې 100 دن چې هغې ته مونږ جړی وایو وورېده انس ابن مالک فرمایي بله جمعه اومغسې رسول الله مبارک په منبر باندې و خطبه یې ورکوله دغه اعرابي بیا ودرېده ورته فرمایي یا رسول الله مبارک بس دی باران دپاره دعا وکړه چې ودرږي کورونه هلاک شو مونږ هلاک شو ځمکې ډنډونه ودرېدي اوبه زیاتې شوې ته به مونږ باندې زیریږي نه چې دا باران ودرې بس دی باران نور بس دی اووه ورځې وشو انس ابن مالک فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام اعرابي ته وخندل چې انسان هم څه عجیبه شی دی کله وایي چې قحط دی باران نشته او چې کله اووه ورځې شو چې اوس یې بند کا ای صاحبانو په حدیثو کې ډېرې نکتې خو ټیم نشته دلته یو نقطه دام ده چې صحابي ته هم پته وه چې رسول الله مبارک ته رب د اورولو اختیار هم ورکړی دی او د بندولو اختیار یې هم وله ورکړی والله کې مصطفی علیہ السلام دربار لراغله وی چې رب ته 2 رکعات نفل کړی وی او رب ته په خپل ویلی وی چې رب بند یې کړه هغه ته پته چې بندي به هم د الله په حکم باندې مصطفی علیہ السلام به بندي بل څوک نشي کله چې حضور مبارک ته دا خبر وکړه چې بس ته نور باران د بند شي حضور علیہ السلام ورته وخندل بیا دا سینې ویلي چې صبر شدا خطبه ختم شي انس ابن مالک فرمای بخاری حدیث ارتوایما باب الاستسقاء کی وګوره دا حدیث رسول الله مبارک دا شان او مقام دی لاس یو چت کا مبارک او دا الفاظ یو وی اللهم حوالینا ولا علینا دا ګوتې داسې تاوکړه رب مدینه منوره باندې باران بند کا په اطرافو باندې ووروا اطرافو د پاره خدای انس ابن مالک فرمایي چې رسول الله څومره دا ګوته تاوکړه په منځ کې د مدینه منورې اسمان ټول شین شو اللهم حوالینا ولا علینا رب په مونږ باندې مور او مونږ په اطرافو باندې ووروا اطرافو دا ګوته یا داسې تاوکړه او چې دا ګوته یا داسې تاوکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ګول شین اسمان شو په مدینه منوره کې وی چې گویا کې داسې شو لگا باران چې سره شوی نه د اسمان او په اطرافو باندې نبی علیہ السلام ورته فرمایلی الله وی وروا په اطرافو باندې وېریدا دا هغه حکومت ته دا هغه بادشاہی ده چې رب رسول الله مبارک له په اوریزم ور کړي په اسمانونو هم ور کړي په ستورم ور کړي په سپوږمۍ هم ور کړي